الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. سورة الزمر 60 نمبر آیات. په دې 60 نمبر آیات کې تخفیف اخروی یعنی د آخرت یره ذکر کیږي. هغه خلکو د پاره چې په الله تعالی باندې دروغ وراړي، د دروغ خبري الله تعالی ته منسوب کړي د الله ویل د الله تعالی حکم نه دي، ناجایز په الله وراړي چې د الله تعالی زموږ د پاره جایز کړي دي ځکه او هغه جایز نه وي. نو سوچ د دروغ مسائل د دروغ احکام په الله وراړي دا هغه حالات ذکر کیږي. باقي کې شرک، کفر، الحاد، فسق دا پکې شامل دي. نو الله تعالی فرمایي چې یوم القیامت په ورځ د قیامت باندې تر الذین تبین هغه کسان کذبوا علی الله چې دروغ ویل په الله باندې، الله تعالی سره شریک نه و دی ویل چې الله ویل چې زما سره شریک شته. الله یو څه حرام کړی او دی دروغ وایي چې الله حلال کړی دی د يهودانو غونډه کې، او یا یو څه د څه د دغه استعمال منه دی، ناجایز دی، خودی وایي چې نه الله حلال کړی د ټیک ته صحیح دی، په الله دروغ وراړي. وجوههم مخونه دی و مسوده تک توري. قیامت ور به د مجرمانو دی خلق د مجرمانو مخونه به تک توري، د مخ نه پہچان کیږي د مجرمان دي. الیس فی جهنم مثوى للمتکبرین، آیا نشته په جهنم کې زیر متکبرین د پاره د لوی کوونکو د پاره. د دې خلاصه دا د چې کم کس په الله دروغ وراړي او ځان نه خبري کوي د سخت متکبر دی، ځان ډېر غټ شي ګڼي او خیال دا دی د الله تعالی دین باندې عمل کول دا زما د پاره غني مناسب نه دی، زبکه خنخ کارم او ګوزه په الله باندې دروغ ورواړو مونږ غني دا بم غني چریږي، دا بم ټیک زګ ډېر غټ کس یم. نو دا کار د تکبر د وجه نه کیږي او دا چې کله الله تعالی یره به کم زړه کې موجودي هغه کې تکبر ناراضي، او چې کم زړه کې یره موجودي هغه الله تعالی باندې دروغ نه وراړي. نو دا خبر دا نقصان د کم نه را پیدا شي، هغه صورت کې را پیدا کیږي چې کله باندې کې یره نه نو به تکبر را ولاړ شي، ډاډه کې درا ولاړ شي، دا غي نورو صدا مشکلات جوړ شي. دا قسم خلک متکبرین دي. آیا په جهنم کې د متکبرین ځای نه یعنی جهنم جوړم دقه د پاره دی. وينجي الله الذين اتقوا، الله تعالی په نجات خلاصي ورکی هغه کسان ته چې پرهیزګار دي. دې د بشارت اخروی وې د آخرت زیری خوش خبری چې کوم خلک دیندار دي د حرام او د شرک نه ځان ساتي اگر دوی په شان تکینه دي دغه مخونه تور نه دي هغه جهنم ته نه ځي، بلکې وينجي الله الذين الله تعالی بخلاص کی حق کسان چې پرهیزګاران دي، ځان د شرک نه ساتل دي، د حرام نه ځان ساتل دي. بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون، په سبب د کامیابی د دوی باندې باندې رسیږي د تکلیف او نه بدوی غمجن کیږي. یعنی کم کسانو چې د الله تعالی د نافرمانی نه ځان ساتل دي، د نافرمانی نه پرهیز کړی دي، هغه خلک به کامیابی او دغه کامیابی په سبب باندې به هیڅ قسم تکلیف هم ناراضي، نه به جهنمی نه به بلغمی، ولا هم يحزنون، نه به دی غمجن کیږي. د حزن باس مخکې من کړی دی چې یو خوف په اړه به یره، یو حزن، خوف تر روانو حالات مبارک یریدل جسه بکیږي، دا خوف دی. لکه خلکو سره د قبر غم ورسره، د حساب کتاب غم ورسره، او دغه شان د کې د الله تعالی د عذابونو غم ورسره چې په دره منره مسلط نشي ته دې کې اختنه شم، نو دا یره شو، دا خوف شو پاره وایي. یو حزن دی، غم دی، غم په تیرو حالاتو پسې بخیمانه کېدل او خپه کېدل چې کده څه نوې شوی نو خپه وي، او کده بل شان نوې شوی نو خپه وي، دې ته حزن وي. نو الله تعالی وجه ته هیڅ قسم تکلیف نه ورسي، او په تیرو حالاتو پسې بدوی کا خپم نه، په کوم حالاتو پسې دنیوي حالاتو پسې بخپه نه. ځکه چې کوم خلکو نیک اعمال نه دي کړي، هغه د شرک نه ځان نه دي ساتلی، هغه په حرام او ناجایزو کې اخته ژوند تیر کړی دی، نو تکلیفونه او دردونه خو خپل ځای باندې دي، خو دنیوي ژوند بس برته کړي چې څومره خسته چانس زمونږ نه مس شوی دی د جنت د ګټلو د الله د رضا د حاصلولو څومره خوري موقع او زمونږ نه مس شوی دی. نو بده دنیوي ژوند بس بدای برته کړي چې ښه چانسونه د ګټ یو خو زمونږ د راسونه وتلی دي،
نو په تیرو حالاتو پسې به دا خپای خو مؤمنانو په تیرو حالاتو پسې خپه نه ځکه به خپه نه چې هغوی خو خپله ګټه کړې ده جنت یې حاصل کړل د جهنم نه بچ شوي دي د الله د عذاب نه بچ شوي دي نو خفګان به د کوم ځای نه راشي ګټه خو همدغه شي ته وایي الله خالق كل شيء الله تعالی پیدا کوونکی د هر یو شی دی او هو على كل شيء وکیل او دا الله تعالی د هر څه نگهبان دی حفاظت کوونکی دی په دې آیات کې د الله تعالی دوه صفاتونه ذکر شو کلی صفاتونه او داس دوه صفاتونه دلیل له بده باندې چې د الله تعالی د نافرمانی نه وری ځان بچ کې او د الله تعالی احکام به وری منی په دې باندې دلیل زکه د الله په زکه باندې د الله تعالی د نافرمانی نه زکه ځان بچ کې چې الله تعالی د هر شی خالق هر شی الله پیدا کړ نو که د انسان په خپل باندې دی د انسان په کور کې د کور نه بهر چې څومره صوت په نظر راځي څومره سيزونه د استعمالي د ټول خالق الله تعالی نو چې الله تعالی خالق شو نو د الله تعالی د احسان نه انکار کول هم ناشنا جهالت شو خامخا به مني دغه شان د څومره سيزونه چې الله درکړي دي دغه ټول حفاظت هم الله کوي ته په خپل او ستا د کور خلک او ستا خپلوان او ستا په خوښه کې څومره اساسي څومره خلک ته په نظر راځي د ټولو محافظ الله دې که الله حفاظت نه کوي ته پاتې شوی نه وي دا دواړه صفتونه چې الله تعالی خالق دی او حفاظت کوونکی دی دا دواړه دلیل شو په دې خبره باندې چې صرف د الله منع د الله په نافرمانی کې د هیڅ هم منع ځکه بل خالق هم څوک نشته دی بل محافظ هم نشته دی نو د خپل خالق او د محافظ سره وفادار اوسېږه له مقاليد السماوات والارض د دې الله تعالی د فاره چابيان د اسمانونو د زمکې دي مقالید دا د مقلید جمع ده یا د عقلید جمع ده او مقالید جمع راځي دغه واحد شو په معنا د چابيانو سره راځي او د ځکه کې د الله تعالی سره چابيان د کنایه د اختیاراتونه چې چا څه د کوم چابيان ورسره کغه پیټي الماری کوټي کو چې چابيان ورسره دغه سره اختیار هم ورسره دغه باندې ګرانې کی نو چې د الله د زمکه او اسمانونو چابيان د الله سره شوي نو دا کنایه شو د خبرې نه چې د زمکه او اسمانونو پوره اختیارات د الله تعالی سره دي اوس اختیارات د الله تعالی سره شو پر زمکه او اسمانونو کې چې څومره نعمتونه دي پټ ښکارا یا څومره ضررونه دي کې موجود ټول اختیار د الله تعالی سره دی انسان خو مجبور دی دا نعمتونه حاصلول غواړي د ضررونو ځان بچ کول غواړي او دغه اختیار هم د الله سره دی لہذا الله تعالی سره رابطه وکړ الله تعالی سره جوړه تعلق وکړ دی او د دې د په نافرمانی کې د هیڅ خبر اوریدل پکار نه ځکه د بل چا سره به ګور اختیارات نشته دی ک الله در نو واخلي نو بل څوک درکولې نشي او چې الله یو څه درکې نو څوک به باندې کولې نشي نو پوره اختیار د الله سره نو دیو جن تعلق هم د الله سره پکار دی او د الله په نافرمانی کې د هیڅ د خبرو خیال ساتل پکار نه دی والذین هاکسان کفروا چې کفر کړل بی آیات الله د الله په آیاتونو باندې اولئک دا کسان هم الخاسرون هم دقه تاوانیان دي دا یو بل غلط فهمي نظام بچ کور د پاره خسته مضمون دی چې په دنیا کې تاسو ګورئ نو کم خلک چې کافران دي گمراه خلک دي بیلاری خلک دي ملحدین دي هغه ته بغټ پیمانه باندې د کوپری دنیا نه فاندینګ کیږي او هغه غټي خزانه اساسي لري زمکی لري گاډي لري کورونه لري په دنیاوی لحاظ دغه خلک ډېر مخکې کاری اگر پاکستان کې چې کم خلک قادیانیت د لپاره کار کوي ډېر زیات مالدار غټ روزګارونه کمپنیان یو سو او بلکې د پاکستان اکثر مصنوعات د اسرائیل دغه خلکو په لاس باندې جوړیږي دا شان اسرائیل د زمانه بدترین کافران دنیا مصنوعات لري او ډېر څه لري ډېر وسایل لري یا څومره باطل خلک تاسو راواخلئ بیا کم اسکم به خپل مسلمانانو کې دنه به بیلار خلکو نظر واچوي د ټول نه غټ بیلنس او زیاده سرمایه برډمانو سره سره زناکارو سره بور سره سودخورو سره بور سره اجرتی قاتلانو سره بور سره درد خبر دلیل نه ده چې دا خيار خلکو دی ګټري دی راځم کړي د خيارتیا دلیل نه دی در عقل باندې دلیل نه دی او در کمیابېدو دلیل نه دی بلکې دا خلک کم خلکو کفر کړي دي د الله تعالی د احکامونو منکر دي دغه جسو کوم دی په کوم ذکر کې دي الله تعالی هم الخاسرون هم دقه تاوانیان دي ژوند تبار سترګې پټېدل او د سخت عذابونو سره مخ کېدل په دنیا کې هم د خلک د سخت عذابونو منتظري عذابونه به راتللی نو اصل ګټه دا شول چې د الله تعالی د نافرمانی نه انسان ځان بچ کی قول ورته وای پیغمبر اف غیر الله بغیر د الله نه با تأمرونی تاسو ما ته حکم کوي اعبد جزې بندگی وکم
ایها الجاهلون اے جاهلان در مخکینی دلایل ثمره شو ثمره خلاصه دا شو چې ټول احسانات د الله طرف شو د هر شي خالق هم الله شو محافظ هم الله شو د ټولو سيزونو اختیارات هم د الله سره دي څوک چې نافرمانی وکړي غیر ټول د غټ تاوانی دي د دومره دلایل باوجود به تاسو دا وایي چې الله ما منو د بوتانو منو د بلچا منو د الله تعالی د احکام مخالفت وکړي د سي براته وایي نو د څومره غټ جهالت دي څومره غټه بیوقوفتیا ده نو یقول ورته وایي چې افغیر الله تأمروني آیا تاسو بغیر د الله نه ماته حکم کوي اعبد ذی بندگی وکم ایها الجاهلون ای جاهلان په دې وجه باندې معاشره کې تاسو کله ژوند تیروي د معاشره کې ډېر گمراه بیلار خلک شته بیلار او د دین په مقابل کې ډېر قوي جماعتونه ډلې شته دي ته چاته ترغیب ورکړي چې د خبر د اسلام خلاف ده د خلاف ده د اسلام سره خبر جوړه وکړه اسلامي خلکو سره د اسلامي جماعتونو سره برابرته کې وسیګا او د سیکولر او د لیبرال او د کته پورته نه د بردار شه د شرک پر حاکمیت دی نو هغه به خبرې کسي راوالي چې دی خو مالا پلان کې ذکر راځي د څه کړه وکړه پلان کې ذکر راځي د منډه واله پلان کې ذکر زما سره د شروع نو دغه خاص عارضی خګړی دا یو طرف تکا د الله تعالی د احسانات سره یو تعالی جل الله تعالی احسانات ډیر دي کو د بل چا ډیر او موږ د خپل خبره کړل د الله رد خبره هم تکړی دا ته دغه خلکو احسانات را جمع کا ټول یو طرف تکا او الله تعالی د دومره لوی قدرتونه او لوی احسانات بل طرف تکا بیا خپل به سره وکړي چا مدد پکار چا مدد پکار نه دي اسانه خبره شو ولقد وحي اليك يقينا وحي شبيلتات اي پیغمبره وإلى الذين حقق سانت من قبل كريستان وړاندې لئن اشركت شکتا شرک وکړو لا يحبطن نخامه بزایکیږي عملک عمل استا ولتكونن من الخاسرين تبکه غیر تاوانیانو دته ویل کېږي دلیل وحی او دته ویل کېږي دلایل ثمره او نتیجه د دې خلاصه دا ده چې نبی علیہ السلام په خپل باندې د نبی علیہ السلام نوړاند د آدم علیہ السلام پورې څومره پیغمبران تر شوي د ټولو پیغمبرانو تر دې خبري وحي شوی د هر یو تبیل بیل چې شرک رضا ساته شرک بدترین شی دی شرک هغه ناسور دی چې کتا وکړو ستا ټول عمل ضایع کوي ختمي نو دا مسله چې رد د شرک شو او نقصانات د شرک شو د دغه مسله د ټولو پیغمبرانو ته معلومه ده ټولو پیغمبرانو د دعوت چرولې دي ټولو پیغمبرانو په دې باندې عمل کړي او ټول پیغمبرانو ته د دې وحي شوی ده چې شرک نه ځان ساته چې کله شرک مستعار شي توحید خپل باندې ثابتېږي د دې ذکر کې د آیات مخاطب چې کوم د نبی عليه السلام د چې ان اشرکت لا يحبطن عملك کته شرک کینو اس عمل بځای کیږي یعنی هر پیغمبر ته بیل ویل شوی دي اوس د ذکر کې دا خبره ده چې پیغمبر خود سره شرک نه کوي دا غي اصلاح د شی یو جوړ شوی دي چې ظاهري او باطني الله تعالی داسې پاک دامن جوړ کړی چې د شرک او د سر باندې تصور نه مفسرین لیکلي د اصل کې دې خبره ته اشاره ده تاکید دې په خبره کې چې د کله پیغمبر نه بالفرض خدای مکه د څه خو نشي کېدی خو بیا که شرک وکي نو د پیغمبر عمل هم شرک د مخ سوړي ختمي ضایع کوي نو د عام انسان عمل ته سخت کاری اخو بخامه ختمي نو د پیغمبر عمل چې کوم د شرک مخ ته ټینګې دی نشي د عام انسان عمل به د شرک مخ ته څنګه ټینګ شي نو تاکید شو چې هر سړی له ځان لپاره د دې خبر احتیاط وکړه د شرک ځان بچ کی ځکه شرک هغه شی د ټول عمل ضایع کوي ختمي د پیغمبرانو عمل ضایع کولای شي کوي نو عام کس خو ضایع کیږي نو دا د عام امت د لپاره تاکید شو چې شرک دومره مقدار نقصان دي شرک په هیڅ صورت کې د هیڅ چا د لپاره جایز نه دی هیڅ صورت کې دا پایدمن ثابت دي نشي او د دې نقصان غټ نقصان دا د ټول عمل به ضایع کیږي ولا تکونن تبخامه کیږي من الخاسرین تاوانیان دا ټول پیغمبران تر وحی بذریعہ باندې دا خبره خوتل شو دا نبی خبره نشو بل الله فاعبد بلکې د یو الله تعالی عبادت کوه وکم من الشاکرین اتشد شکر گزارانونه یو الله بندگی کول د الله تعالی شکر گزاری کول چې بس تا احسانات را باندې شته او د یو الله بندگی نه کول یعنی یا شرک کول یا سره نه کول دا الله تعالی د نعمتونو ناشکر جوړیږي وما قدر الله او دې قدر نه کړی د الله تعالی حق قدرې په پورا قدر سره حق قدر دا و چې یو الله منلی به د بل چا نه منلی خو دې خلکو د یو الله ونه منل بلکې د مخلوقات ورته شریک کړه والارض وزمکه جميعا طولا قبضته د الله تعالی یو موټی دی یوم القیامت په ورځ د قیامت د الله تعالی قدرتونه دي او اختیارات
والسماوات واسمانونه به مطویات راون غختلی شي بیمینه د بخیل اس کی د الله تعالی قدرتونه دي چې موږ اسمان څومره لوی سيزونه ښکاری لیکن د الله تعالی په قدرتونو کې د حال دا ده. اوس دا خبره ده چې را اسمانونه به څنګه غختلی کیږي د الله تعالی په لاس کې زمګه د الله تعالی یو موټه څنګه ده نو بده باندې د مفسرین اتفاق ده چې د دې معنی خو دغه او جسم مطلب د نوغه حق ده خو ردی دا معنی به نه ده چې د انسان په شان چل بشي بلاس کې بزمک راوالي په اسمان براون غاړي په انسانانو باندې قیاس چې کم دی نو د الله تعالی قیاس په مخلوق باندې د معنی د ناجایز دی ولی ناجایز دی ذکر ناجایز دی د قران صریح حکم دی چې ليس كمثله شيء في الارض ولا في السماء چې د الله تعالی مثل بزمک او اسمانونو کې ته پیش کول نه چې الله تعالی دی په شان ته کې ځان مې څنګه قیاس د صریح قیاس کول نه شي د الله تعالی لاس څنګه دی او اسمانونو را جمع کېدل څنګه دی د زمکه یو موټی کول څنګه دي بس چې د دې څه مطلب دی نو بس هغه حق دی خو موږ په کیفیت باندې نه پیږو چې د بسن کیفیت ځکه مخلوق باندې موږ قیاس کولای نه شو قیاس باندې دی ځنه علماء لیکل چې دا کنایه د پوره اختیاراتو نشي او د پوره قدرت نه چې څو چا یو شي باندې لاس راسي نو خلک وایي دا زما د خیل اسکار دی څه مطلب ځکه کولای شو دغه شان دغه اسمانونو راغختل یو بخیل اس کی دا هم کې نایره د پوره قدرت نه الله تعالی بری سيزونه باندې پوره لاس راسي چې دا معنا ذکر کړی دا کدا معنا واخسته چې دام ټیکتا ځکه چې هم دغه سي د الله تعالی ارشد په قدرت لاندې دي هیڅ د قدرت نه بهر نه دي او کله سی وایي چې د څه مطلب دی امغه حق دی نو دا خبرم ټیکت لیکن ماری پر قران ذکر کړی دی چې په مخلوق باندې قیاس کول دا معنی دی جرم دی او بده وجه باندې دورستاني آیات بده باندې دورستاني سره آیات بده باندې دلیل دی چې سبحانه پاکی دی الله تعالی لرا وتعالى د الله چته د اما د حق سره یشرکون د خلق شریکار کوي د الله سره تاکي الله تعالی چته نو د تسبیح نه پته ولګی دا چې تسبیح وی لګیږي د کمزوري صفات د الله نه منفي کول او هغه خبري رد کول چې کم د کمزوري سره تعلق دی نو جسمیت جسم په خپل کمزوري ده دغه جسم چې کم دی د اندامونه خپل وجود کې بل ته خپل محتاج دي البته قرآن حکم د جل تعالی په شاندګي شی بس مګ اسمانونو کې مثل رشتہ دی نه ته چې جسم ولا ثابتې خو د مخلوق سره مشابه کې او مخلوق د هغه مثال ګرځي نو دا جرمونه دي ګناونه دي نه بده وجه سبحانه پاکه دی الله لرا الله تعالی د تمام عیبونه نه پاک دی وتعالى وجت عما د هغه سنه یشرکون د خلق وس شریکان کوي بس مګ اسمانونو بد الله تعالی په خیلاس کې او اسمانونو راغختلې شوی دغه پورا مقصد او مطلب الله تعالی ته معلوم د جس مقصد رسه مطلب دی یا درجه پورا قدرت په حاصل دی یی سبل مطلب دی خو الله ته معلوم دی البته مخلوق باندې نشو قیاس کولای د سونو شوی لسنګ چې انسانانو اوس په راز کې را دي دسي نه